الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، نن زموږ د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم 104 نمبر درس دی. د دې درس موضوع د جنگ موته. د دې جنگ په حواله سره دا زموږ دویم درس دی. ولنی درس کې خبره تر دې حد رسیدلې و چې د رسول الله انتخاب کړی شوی درې کمانډران، حضرت زید بن حارثه، حضرت جعفر طیار او حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه اجمعین درې وړ چې شهیدان شو. دا غي نو وروسته جنډه حضرت خالد واغسته او د مسلمانانو د دې لخر او دغه جنگ قیادت او کمان حضرت خالد رضی الله عنه سنبال کو. او د دې سره بیا یو مختصر دوه واقعیت نورم دی غ ذکر کو. نو دا درس په ختم کو. تفصیل لاره چې حضرت خالد رضی الله عنه کله قیادت واغسته او مشر شو او جنډه غ سنبال کړه، نو ډېر په بهادرۍ باندې بنفس نفیس په خپل جنگیدل دی. او موږ ویلیو چې نه توري د حضرت خالد رضی الله عنه په لاس کې په دې جنگ کې ماتې شوې دي. دا غي نه علاوه مسلمانان د حضرت خالد رضی الله عنه په پشت باندې ولاړ دي او ډېر په بهادرۍ باندې را جنگ کړی دی. خو ښکاره خبره ده چې یو طرف ته 2 لک او بل طرف ته 3000. نو دا انتهایی ګران جنگ او دا ممکن و چې د لګو وخت د ستړي او د تکلیف او د مشکلاتو نو وروسته چې د مسلمانانو د لښکر ستړی شوی د 2 لکو سره د جنگ په دې میدان کې، نو ښکاره خبره وا چې د دوی بیا گرفتارول یا دوی وجل او یا قید کول د انتهایی آسان وغوي ته حضرت خالد رضی الله عنه انتهایی په جنگي حکمت عملی منی د خپل لښکر بچ کړی دی او دغه علاقې نه محفوظ واپس مدینه منورې ته راوستی دی. هغه داسې چې حضرت خالد رضی الله عنه په دې اولنۍ ورځ باندې سره د صحابه کرامو ډېر زبردست جنګ وکړو په میدان کې. خو سبا له سوچ وکړو چې دا لښکر په سنه طریقه باندې د دې 2 لک فوج نه په حفاظت باندې مدینه ته رسول غواړي. دا خو د چې موږ به جنگ کوو، خو دا جنگ په دې دومره لږو کسانو د دومره لوی لښکر مقابله کول ممکن نه دي او داسې خو نشو کولی چې روان شو ځکه لښکر زموږ تعقب کوي. نو حضرت خالد رضی الله عنه ولګېدو د شپې نه ترتیب دا جوړ کو چې په دې لښکر کې کومه یونټه به په اول سر باندې جنګېده نو هغې وروسته بوتله، کومه چې وروسته وه نو هغې مخکې راوسته، کومه دسته چې ښي طرف ته وه هغې ګز ته واړوله، کومه چې ګز ته وه هغې ښي ته واړوله. سبا نه هغه کیفیت د لښکر بدل و. کله چې دوی د دشمن سره مخامخ شو نو په هغوی باندې رعب راغی او پوه شو چې هلکه دوی ته نور مزید فوج راغلی دی او کومک میلاو شوی دی، ځکه چې دلته پرون کوم خلک وه خو نشته، ځکه د هغې په مقابله کې چې کوم خلک جنګېدل هغه ولیدل چې دا خو نن هغه نه دي، دا خو نور دي، په دې بل طرف خو نور دي، مخکې فرنټ لاین ته چې دي هغه نور دي. نو هغوی باندې یو رعب او یو پرشر راغی او ښه کافي حده پورې و چې په دویمه ورځ باندې جنګ وشو. نو حضرت خالد رضی الله عنه د خپل لښکر د ملګرو ته ویلیو، نو دوی رو په رو باندې د لښکر په شا را روان شو. په شا چې را روان شو ویل هلته د روم چې کوم فوج و هغه ویل چې هلکه مخکې مه ځئ. دوی چې کوم فوج دی نو په دې کې دوی موږ ته څه ګیم جوړ کړی دی. ویل وجه دا ده چې نن دا کوم د دوی په فرنټ لاین باندې کوم کسان جنګېده یا په دې ښي سایډ ګز سایډ باندې، نو دا هغه نو کوم چې پرون دا بدل دي. نو ویل ښکاره خبره ده چې دوی سره پرون کوم فوج نو هغه دوی په شا باندې کېنولی دی او داسې نه چې دوی وروسته لاړ شو موږ ورپسې وروسته لاړ شو دوی په موږ باندې حمله وکړي نو موږ ته به شکست راکړي. بس ویل د خپل ځای نه به مخکې نه ځو. حضرت خالد رضی الله عنه انتهایی په حکمت عملی باندې چې د خپل لښکر د هغه ځای نه راوروسته کړه، هغوی د دې تعقب هم ونه کړو د یارې د وجې نه. حضرت خالد انتهایی په محفوظ طریقه باندې دا لښکر مدینې منورې ته واپس راورسو. د دې په حوالې سره صفي الرحمن مبارک پوري صاحب لیکلي چې روایتو کې د اختلاف دی چې څنګه چل شوی څنګه، خو د ټولو روایتو خلاصه دا ده کوم چې موږ وویله. په دې جنگ کې د مسلمانانو نه 12 کسان شهیدان شوي دي. پاتې شو د کافرو مقتولین چې د هغوی نه څو وژلی شوي دي، نو د هغې اندازه نه لګولی شوې. وجه دا ده چې دا لښکر دوی انتهایی په حکمت عملی د هغه ځای نه راایستی دی، نو بیا د کافرو اندازه نه ده اخیستې. خو چې د حضرت خالد رضی الله عنه په لاس کې 9 تورې ماتې شوي دي، نه اندازه کول پکار دي چې څومره کوتره به یې کړي په دغه فوج کې او څومره خلک به یې وژلی. د هغې اندازه خود به خود سړي ته خپله لګي چې څومره لوی تعداد کې به دغه د روم د دې فوج نه مسلمانانو دغه کړي، د هغې فوج به یې مردار کړی او څومره وجلی، د هغې اندازه د دې نه لږي اگر چې هغې شمار نه دی شوی. نتیجه او رزلټ د دې دغه جنګ او د دې مهم هغه دا دی چې مسلمانان خو اصل کې تلي وو د یو صحابي د بدل اخیستلو دپاره چې هغه رسول الله سفیر و حارث بن عمیر هغه شهید شوی. نو اگر چې هغه کومه لوی بنیاد باندې د مسلمانانو کومه اراده وه هغسې ونه شوه، د هغه کوم ګورنر موږ ویلي چې هغه د صحابي شهید کړی او د هغه نه د هغې انتقام ونه اخیستی شو. خو د دې یو ډېر زبردست اثر د دې جنګ وشو، هغه دا چې په دغه وخت کې روم چې و نو دا سوپر پاور و او د هغې خلاف جنګ کول دا خلکو داسې ډېره ناشنا خبره ګڼله چې دا به هم لره څوک راسي
او دې خلکو خو به دا څیز د خودکشي مترادف ګڼل. څوک چې د روم سره ښکر وینو د خپل ځان د ځمکې د مخ نه ورکول غواړي. نو مسلمانانو چې دا جنگ وکړو نو د دې د یو زبردست اثر په عربو باندې او په غیر چاپیره قبایلو هغه ځدی قبایل چې د اسلام په خلاف په هغه پریوتو چې په هغه کې اسلام طرف ته میلان پیدا شو او بالکل مسلمانانو ته بیا په هغه کې نږدې کېدل چې ګوره دا خو د هغه لوی پاور او طاقت سره ښکر وهلو ولا خلک دي چې 3000 لښکرې بوتل او په هغه کې صرف 12 کسان شهیدان شوي دي او باقي چې دنه واپس راغلي او د 2 لک فوج سره جنگ وکړو په محاذ باندې. نو دا هغه د پاره یو زبردست اعصابي گزارو د قبایلو د پاره د عربو د پاره د غیر چاپیره خلکو د پاره چې هغه د دین انتهایی پرشرای شو او ویریدل. دا د جنگ موته د موتی په مقام باندې چې د کوم جنگ شوی دی دغه تفصیل او وضاحت چې تر دې ځای موږ بیان کوو. د دې سره مخکې یو بل معرکه راغلی د چې هغه ته وی سریه ذات سلاسل. سریه ذات سلاسل دا وی اصل کې رسول الله په دې موقع باندې چې وکتل چې د روم د فوج سره بعضی قبایلی خلک او عرب قبایل چې دغه توشیدل هغه ملګری شوی دي. نو نبی له صلوات والسلام دا کوشش وکړ او دا یو پروګرام جوړ کړ چې د دې قبایلو او د دې خصوصا د عرب قبایلو ترمنځ د روم د فوج سره فاصله راوستې شي. دا دغه نه جدا شي او د خپل طرف ته اعلان پیدا کړی شي. د لپاره رسول الله حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه دا منتخب کو او د ولېګو بعضی روایتو کې دا دي چې دغه خلکو بیا داسې خپل امن تیاری کوله په مدینه باندې د حمله لپاره. نو نبی له صلوات والسلام حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه په جمادى الاخره اتم کال د هجرت کې د 200 صحابه کرامو سره بلکې د 300 صحابه کرامو سره دی ولېګو. نو 300 کسان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه طرف ته ولېګل چې تاسو ورشي او دغه کم قبایل دي دغه کم عزایم او کوم ارادي دي نو دغه نظام خبر کوي او هغه ته زمونږ د خپل طرف چې کوم زمونږ پیغام دی نو هغه هم ورسوي. حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سپینه جنډه ورکړه او دغه سره وړي وړي توري جنډې هم ورکړې او د لښکر دغه ځای روان شو. وادي القرى په نوم یو ځای دی دغه سره مخ کې د وادي القرى لږ مخ کې یو ځای دی چې هغه ته وی ذات السلاسل. نو د هغه ځای ته لاړو چې د مدینه منورې نه په 10 ورځې فاصله کې ده. دغه ځای ته د مسلمانان ورسېدل چې کله ورسېدل نو اندازه ورته وشوه چې مخ کې ته د کم خلک دی نو هغه په لوی تعداد کې او په یو لوی پیمانه باندې یو لښکر تیار کړی دی او د مسلمانانو سره جنگ کول غواړي. دی وجناغي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وکړه او نبی له صلوات و سلام د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په قیادت کې 200 کسان نور ولېګل. 300 هغه دی او 200 دا شو 1500 کسان شو. دوی چې الته ورسېدل او په دغه علاقې باندې بیا د خپل فوجي حمله وکړه. نو کوم خلک چې ناغي د دوی سره داسې سخت جنگ ونه شو بلکې اخوا د خو تختیدل او د علاقې وزګار کړه. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د صحابه کرامو یو صحابي دی عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه هغه راولېګو رسول الله ته اطلاع وکړه چې مسلمانان واپس را روان دي او دغه شی د جنگ تفصيلات وته وي چې دغه د رزلټ مخې ته راغی نه خلک وتښتېدل او موږ په دې باندې حمله وکړه. نو دغه جنگ بیا د صحابه کرام واپس شو او دغه د دې جنگ نوم د ذات سلاسل چې دا د یو چینی نوم اصل کې دغه ته یو ځای نوم د وادي القرآن مخ کې په هغه ځای کې د معرکه مخ ته راغلی و. یو بل معرکه شوې ده چې دغه نوم د سریه خزره دا په شعبان په میاشت کې پاتم کال د هجرت شوې ده او د دې بنیادی وجه دا و چې د نجد یو قبیله و محارب هغه د شکړیو چې د هغه سره د بنو غطفان خبره شوې و او بنو غطفان الته په خزرنو علاقه کې راجمع شوي. نو دې ته سریه خزره زکوي چې هغه تر راجمع کېدل او په مسلمانانو باندې حمله کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حمله د ناکام کولو لپاره حضرت ابو قتاده رضی الله عنه سره 15 کسان ور سره کړو دی ولېګو هغه په دغه دشمن باندې حمله وکړه. ګڼ شمار افراد دغه نه قتل هم کړو او دغه نه ډېر کسان قید هم کړو او مال غنیمت هم حاصل کو او 15 ورځې دوی په دغه مهم باندې واړولې. 15 کسان دی 15 ورځې تیرې کړې دی او بیا واپس مدینه منورې ته رااله. نو دا شو د غزوه موته جنگي موته او دا غي سره دغه دوه نوري معرکې چې کوم دغه من بیان وکړو ذات سلاسل او دغه سي خزره د دین وروسته بیا د فتح مکه په حواله سره خبره ده ان شاء الله غو بیا بل درس کې وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.